ډلا چې سورۃ الفاتحه کې وتعالذین انعمت علیہم ویلو اکم منعم علیہ ډلا فاتحه بقره کې ولنم کې هو المتقین فرزگار خلق متقیان د دې پنځه صفات به ذکر کړي ښا درې دی آیت کې ادو دی ورپسې آیت کې الذين يؤمنون بالغيب دا د متقی اول صفاتو چې عقیده به متقی برابرۍ عقیده کې به ګړبړ نه وي دویم صفت دا ويقيمون الصلاه د منص پابندي په متقی کې وي دا يؤمنون بالغيب د زړه صفاتو عبادت قلبی چوته وي ويقيمون الصلاة توي عبادتي جاني بدني ومما رزقناهم ينفقون دوس عبادت مالیه ذکر کئی د مال تذکر کئی ومما وبعض د اغمالوننا شرمت عمل کی بوائے من تبعیزی دا اصل کی من ما خودنون ساکن نبات چی من مشدد راگے ندلتا ادعام شو من پنون بدلیگی دا مما شی سشی مما او بطوری ادغام پدی کی ردوار شنڈی او قولی شی عند التلفظ قریان وی دا سوی چی ومما سنگا بھائی ومما ورسنا ست تجوید دا ہر عالم زینت دینا کله کله یو سړی امامته د مخ کې شي لهجه خو څه خبره نه ده په حروف داسې دلګي کنه ته یې کدوس چې د بچکچ ماته او تارا او سماته وو نه عالمانو ته زما درخواست ده چې لیک تجوید زده کې مخارج هم پیژنې او د ترتیل طریقم د قران پیژنې یو خو هغه قاریانو باندې مونږ رد کجا په وخت بو تکي دی او الف دا هم سه قران لفن خرابول دی برکا بیا را رستو شي بیا کوور مخ کی شي بیا را رستو شي بیا په یو ساو وي دا د قران معنا نه وا نه دا د قران د لوستو طریقه وا چې ته په وخت بو تکي دی هغه وی دی جهنم د ورا جهنم یا نو ویلی د جهنم وی چې هل من مزید خلک وی سبحان الله هغه کتاب را جنازه ده د جهنم وی لګنور وروله خلک دوی سبحان الله پوی کی خلک نو आवाज ته ګوري نه دا د قران د طریقه نه وا خو یو مناسب قران یتلونه حق تلاوته عالمان چې مانزه د مخ کې شو دا حروف ټول ګډ وډی کنه پاپ په کاف په د خا په حاوی را بغي ولا دغه هم سړي له افسوس ورسي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه د مجموعه فتاوا کې وی یو ځای ته لړما تا شاګردم ور سره وی جمعه کې امام بسنیت وتاړو وی هغه د الف لام میم صاد توی چې المس ټول مر منطق ویلو بخار دې منطق کټه چارچوا نسوار سیګریټ بم دې خلق کول چیلم به امراخ کو منطق بیان وی دا خو د قران حدیث دی علوم لا د عرب دی سرزمین غټه توجه ورکړه بیا هندستان کې بیکارو شو دا منطق دی مولانا لگا پاشو کني د مون سټیم کې به چیټه والا ډډه به والے و چې به کتا کو برا یو بل عبدل دا یو دلدا او دا منطق به وي بهر حال نو عالمان لا د قران تلفظ صحیح کول غواړي ومما تب څنګه وایي تلفظ کې ومما دا من د تبعیض ده دې کې تعالی وصله درکې دا مال خرج کول ډېر ګران کار دی او دا غټ سړو غواړي همت غواړي الله سبحانه وتعالى چې بچا فضل کې هغه مال خرج کړي نو مما کی اشاره وا چې من تبعیضیه ده طول مال د رب العالمین نه غواړي من سباهی صدر مال من مما بعضی صدر مال خرج کا طول مال در نه یادی بعضی صدر خپل مال نه خرج کا اشاره و چې انسان پدې نه مکلف چې خپل طول مال به خرج کړي نه د خپل مال صحیح خرج کړي چې الله کافی دی
لکه تاسو ځان سره آیت د سورۃ البقره 299 کې یسالونک عن العفو ماذا ينفقون قل العفو لګمال سیوای کې واغه خرج کې سورہ محمد 36 کې وی لګمال جناب خرج کا او دام وی میان روی کوا اعتدال کوا اوس بدل دستا سوال راځي چې ابوبکر صدیق ټول مال راوړل اس شي نو پر سیدنا عمر وی نن بزا ابوبکر صدیق سره مقابله کوما نن به تګه ما ور صحابه په دین کې یو بل سره مقابله کولې موږ سږي په دنیا کې د پلان کې غو مدرسه ده یا زما مدرسه پر دې نه غټي ای کې بیسمنت تا خانه نشته زو پکې تا خانم جوړو هغه څنګه یو نیم سک طالبان دي زما بسوا دا هغه پزل شومنت دی لکه پیزه طالبان جوړ کا او صحیح طلبا جوړ کا با نظریه با عقیده با عمل عابدان تقوادار خیسته معاملات والا خیسته اخلاق والا خیسته طالبان جوړ کا دې ته موږ چې سہولیات و تصور دي او چرګان غډان خوې کنا نه مدرسه کې دا اصل نه دی او نه دا چې په منطق کې تکمیل وي نه دا چې صرف او نحو کې داغي مخه د سوګ عبارت نشي ویلې دا اساس نه دی د مدرسې نظریه ولا ټیپ کا عقیده ورله برابر کا الله او رسول په ومنه ځان په ومنه استادان شیخان په ومنه تنظیمونه او پاتې او دا نور لټر پټر په ومنه الله او رسول ته جوړ کا برابر کا عابد ته جوړ کړي عبادت گزاري حرام نه کی غیبت نه کی د بل عالم خپې نه وي الله سره تعلق قوي وي د عوام مال نه خوري باطل نه کی د حق مقابله نه کی پگتا کا سجوڑ کا خدا کار جوڑ کا وقلیل من عبادی الشکور وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِهِ لږ کسان خدا کار نو بهرحال هغه وی چې مقابله بل صحابه پس کې په دیني امور کې نو دوی عمر رتنه چې نن بزد ابوبکر صدیق نم زیات مخکې نیم مال راوړو چې وای قتل نو سیدنا عمر ابوبکر صدیق ټول مال را په محکړه ده او نظر کمزوري شری په دې الماړه دا سلاس وو لور وته بابا جان سکه وې دلته مې د ګندلو یو ستانه هوا هغه موړه الله اکبر وې باغی سکه بابا جان وې کې دي چې د یو مجاهد کپڑے شری دلی بدستان با کپڑے لګي تمر لوی مقام در صحابو مون صرف دا وای چې الله او ته ویلي چې رضی الله عنهم ورضوان کردار ته مور دا سي اسي وطني دی ویلي چې سبحان الله ویلو جنت ته دی نه دا چې در اشراق ویخ پاتې شي مونږ کړه دا وډاره جنت ته دی نه دا چې وابینو باندې دی نه دا خود عبادت محکم وو دی کې خو ذکر مکو د شپې به الله تعالی دا سه به جوړن چې محله به جوړولا د جواز بحثو ناشنا عبادتونه د سلفو الله دې وخره کې ان شاء الله خطباتو کې بچرتا د سلفو په عبادت تذکرہ کو دومره خون بدل کی چې دا باب وګوره د سلفو عبادتونه والله چې بیا به د مخفل منس کې غب شپ مزه نه درکې چې فارغیږي نیت بتړې والله ته بودريږي ابن مزوی دی او چاوتوي چې مازیګر تحیت المسجد مکه اگر چې دا مسله اختلافي و د مقام کې زاغي بس نه زمنا دلایل وکړه هغه وی ز رب زودريګه مسنګ می ته باندې کې دا خو د غافل خلکو تعالی وی چې مودريګه معنا دا چې هغه کې د عبادت تړکو ذوق او جذبه نو عمر دنه چراغه وی کتلو یو لوی ډېرې لګېدلې سیدنا عمر تاسو ویدا چار اورل دا مال ویدا سیدنا ابوبکر صدیق راتلو سره ورته پیغمبر اسلام وی اے ابوبکر د خپل ماشومان د پاره سپریخي دي کنه ټول سره وروړي دي هغه ورته وی د کور والو د پاره الله او د الله د رسول مینه کافی ده دا لګره چې په الله مایندې او د الله په پیغمبر مایندې په دغه مینه دي گزاره کی دا داغي لوګم ماته تند ماته دا داغي جندم دې را داغي مرګم دې بس مجاهدین الارض ورکول غواړي چې اسلام په ټول دنیا غالب شي دا سیمینه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اسلام اس نزله دو اسلام اس خبر نه وان جان هم لګو تورم پلاستا جنگ تم میدان ته وته له کور کې چې سدي علم شاته پراته ایمان دې وکنه دې ومما رزقناهم ينفقون
تا ته وایي چې لږ مال به خرج کړې. دا عبادت مالی دی او دا صفت د چا دی؟ د متقي. دا مستقیم د متقي او د تقوادار صفت د خلک وایي پلان کې ډېر لوی متقي دی. د تقوا خو بیا که ټایم پته لګي چې څوک ورته 3 لک روپۍ ورکړي او دې خوا کې په ملګرو او په غریبانانو تقسیم کړي. او کم سړي کې چې په ملګرو کې انفاق خرچه نشته دغه د مجاهد صفات نشته. چې مسلمان یو د مجاهد صفات پکې نه دا ډېر کمزور دی او کار دی. دیو جن دا آیت ځان ته ټولو لګوي مو وایي چې دا چاته وي. ومما رزقناهم ينفقون دا ما وتاته وي ما وتا سره بل لګونه کروڑون نه کول شي لوګه کوي کنه موږ خپل ملګرو باندې تقسیم کړی. اره چاته خپل غریب ملګری معلومي اره چاته غریب ملګری شي معلومي. نو په دې غریب ملګرو خصوص خرچه پکار ده چې تاسو سره 2000 روپۍ دي دا 2000 اعظم یو ځل ختميږي. نو خو زر ملګری لور کا زر ذات تکا الله بر دې په اوس کې دا ډېر څه کوي. ومما رزقناهم ينفقون. وګوره الله وایي چې مې دې ورکړې دي خرج کوي. نو دا خرج کول عام دي ورخه مما رزقناهم چاته الله بدن ورکړی دی نو چې ښه طاقت یې درکړی دی که نه جهاد کې استعمال کړه. د الله په لار کې د الله د دین د سربلندۍ لپاره جهاد وکړه. دام د مال د خرچ یو قسم دی. دې سره بدن خرچ وایي که نه چاته الله علم ورکړی دی خو هغه علم نه استعمالیات پراپرټۍ کاروبارونه کې انډر پلې کاروبارونه کې مالګوړه دی. هغه علم تر خو علما به ووینې خو علما یو دنیاداری کوي او د الله دین دروغګاری لړ شي نو سکول کې ټي کورس باندې استاد شي تا یو وخت راوړل د علماو خو علم بو کې قران سنت زده کی اګرځي چې چمزه کې جاب راځي نه پټس کې په قطار کې ناشته بدبخته ته قران د حدیث مقام پریدي او سکول دی الته استاد شي چې ریټایرمنټ والی به ماسکار نه کوي اوس بسلون میاشتې ولګوم او په دې ټیم تیری بس ته هم دغه لا جوړې ته نور سم د سمې خبره پوي کنه آیو سړي سره دې پاپړو بوجه وا نو پولیس ګاډي دا وخت هغه له بین تر وو دې کیسې پاپړ بین ته داخلي هغه ته داس یو گزار کول ورکړي څو بګی نشته نو ستا خوش پېته کاله کې یو گزارو هړستا کې پاتې سړي زه سره میاشتو درل جنګ دا بین تا گزار اسیم دغه سیوه بس پوره شي دا جوړ شو. معنا دا چې غریبي کوا خو علم کوا مما رزقناهم ينفقون. معنا قرطبي بل شان کړی دا قرطبي وی و مما علمناهم يعلمون. تا ته الله کوم علم درکړی دی مالدار سره مال دې خرج کوي عالم ته علم خرج کا. اگر چې د مقام کې مراد خرج د مال او قرآن کې خپل عموم دی نو د عموم د وجه نه دا د علم خرج کول هم شامل دی. سورۃ البقره کې پرستو راشي مال خرج کوي او دا خبره کوي چا مال خرج کو نو دا الله دوجن کی او یو غنم دانا یو پسل کیږي الله پیسې ډېرې. نو علماء ذهن کې سوال راځي چې مالدار هو ګټل لاړ جنت ته په یو روپې جنت وګټو زه عالم متشپانی وظیفه راځي هغه خرم نور خو خیر خیریت دی جیب میں تش تور دی مولا کر د شپې غلړې دلو نو شاګرد راویخ کو استاد وی بابا پاس غل راغله هغه وی سم لا بیغما ویولې ویزه پکې درځي سن مو هم دی پکې د شپې سو مو په کې کړه نو غریب سړی مولا خو سره د دې غریبه بار تذکرہ په د مال کې چې مال چا خرج کو الله اجر ورکړي. نو په بقره کې پکې عالم خپګيږي کنه چې مالدار وګټل نو الله فرمایي یعطي الحکمت من یشاء. دا آیات وګورئ مخکې چې د مالدار تذکرہ کې بیا وی یعطي الحکمت من یشاء. الله چاله مار ورکي خو چاله ګور علم ورکي ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. مالدار ته نه پاسخېږي طالب جانا تا ته علم درکړ دی علم چې می درکو هغه صرف خیر دی استاد دې خیر کثیر ویل دی خپکیږي ونا او چې در سره خرج کوا ومما رزقناهم ينفقون. غریب عالم وي
خدا سے با قرآن حدیث بیانی چې د باطل نه منډې وباسي. غریب سړی غریب او د حق تایید او د باطل مقابله کې ان شاء الله کوو، خپل صلاحیتونه استعمال او د الله د دین لپاره. غریبه ته بنه ګوره، غریبي خوان کی دین کې یو سخت راغه قبول کنه ټول راحتونه دي، یو سخت د غریبي قبول. عالمان د غریبۍ نه قبلېږي. دا ولې عالمان د حکمرانانو په ځایونو کې ناست دي؟ څه وجه ده چې دا علما کرام د حکمرانانو په سپورټ دلایل ګوري؟ څه وجه ده چې عالمان د باطل په تایید لګیا دي؟ څه وجه ده چې عالمان د حق مسله نه کوي؟ غټه وجه دا ده غربت. څه شی دی؟ غریبي ده، ایمان کمزور ده، غربت نه قبلې. نو د حکومت ته لسدور پورې پر قرآن حدیث کې تحریفات دي. الله دې مونږ وساتي. نو ومما رزقناهم ينفقون، خپل علم خرج کا. څوک د خپل نفس اصلاح کوي، نفس دا لاس خپې د الله په عباداتو کې کړی، دام د خرج یو قسم دی. خو دې ځای کې اتنا عبادت مالی مراد دی. ومما رزقناهم ينفقون، کم مالونه چې الله رب العالمین درکړي دي د هغې نه به خرج کې. دا لکه طریقه ده، دا د مسلمانۍ یو اصول دي. د تاسو لپاره نه ته قرآن به عملي طور ځان سره لګو، دا آیت به ځان سره لګو که نه لګو چې پیسې د الله درکړي په غریبانانو یې لګوه. الله به علم هم درکړي، مال به هم درکړي، عزت شهرت به هم درکړي. او په ملګرو باندې پیسې لګوئ، په دې سره الله مال ډېروي، مال ډېروي. یو عالم د حسن بصری قول ذکر کړی دی. وی حسن بصری صاحب وی څوک چې په سخاوت مالدار نه شو دی په هیڅ نه مالداري. او بیا امام مجاهد او قتاده وی د مالدارو دپاره د سخاوت نه بغیر بله نسخه ماته نه معلومه. ته چې د الله په بندګانو خرج کې تا کې دومره غیرت شته، نو هغه د عرش او فرش مالک په غیرت کې که نه به آبم پتا باندې خرج کړي. او حدیث صحیح کې راغلی رسول الله علیه السلام فرمایلی کان فی دا الله د بندگانو په امداد کې لګیایي تر کومې پورې چې دا بنده د خپل ورور په امداد کې لګیایي. رزقناهم، الله وایي چې مونږ دې ته ورکړي دي. دې کې یو خبره ته خیال وکړو، دا مال خو الله یوازې ورکوي که نه؟ نو رزقنا صیغه د واحد ده که د جمع؟ دا خو د جمع متکلم صیغه ده. رزقتو، رزقنا، مونږ ورکړي دي. مال خو الله ورکړی دی. رزقتو هم پکارو ظاهر د عبارت، خو رزقنا وي دا به ډېرو ځایونو کې راځي. نو دا صیغه د جمع ولې راځي؟ یو جواب ولیکئ. هغې وجه دا ده چې داسې کارونه رب العالمین د ملائکو په ذریعه باندې کوي. نو چې ملائک ورسره شي هغه ګڼ دي، نو صیغه د جمع راځي. دویمه وجه دا ده چې دې کې تعظیم د فاعل ته اشاره ده، او تعظیم د فاعل کې بیا تعظیم د فعل خپله موجودي. یعنی دا مال معمولی مګڼه، دا رب العالمین درکړی دی. رب العالمین ډېر لوی ذات دی. نو دې وجې نه رزقنا صیغه د جمع په قرآن کې ځای په ځای ډېر استعمالېږي. لکه بل ځای راځي وآتیناه، مونږ ورکړی و درته، من لدنا، زمونږ د طرف نه. نو دا جمع راځي. یو درېیمه وجه دا ده چې دا د متشابهاتو نه ده. مونږ بیا معنه د جمع کوو او مراد به د ذات د الله اخلو یوازې، او پورا علم د جمع راوړو به رب العالمین ته سپارو. بس دا د متشابهاتو نه ده. او رزقنا، الله فرمایي مونږ وله ورکړي. دې کې اشاره ده چې دا مال ټول د ستا نه دی او نه د دې مال اصل مالک. ولله میراث السماوات والارض، د دې ځمکې او اسمان اخري پاتې کېدل الله ته دي. ستا د لاس ته به یو ځل وځي، ستا زور به یو ځل د دې مال ختم شي، الله سبحانه وتعالی ته به دا مال وسپارلی شي. نو رزقنا کی اشاره ده چې د رزق تقسیمونکي او تعالی د رزق درکونکي یو رب العالمین دی. نو چې کله رزق تعالی یو الله درکړی دی، نو د دک یو الله په لار کې خرج کا. علامه ابن القیم ته یو ډېر ښه تعبیر کړی دی. د غنمو د دانه تاسو لیدلې ده؟
د غنمو د دانې ته وګورئ، دا په دې منځ کې یو نښی، خیال مو کړی دی؟ د غنمو د دانې په منځ کې یو نښی، وایي دا نښه په دې دلالت کوي چې د غنمو دا دانه ټوله ستا نه ده، دا ورور سره نیمه کا، دا ګاونډي سره نیمه کا، دا ملګري او غریب سره نیمه کا. ومما رزقناهم ينفقون، لږ خرج کوا. عربیان وی انفق ما فی الجیب یأتیک من الغیب، وی جیب کې چې سړي دا خرج کوا دا به د غیب نه راشي. نو دا نه چې رضانه دی اسم جامد جوړ کړي، اشتقاق در نه کېږي، په چړیم د نه روپۍ نه جدا کېږي، هر ټایم د جیب کې لړم ناست دي، ګوتې کې وطنه نه، کله کله خرچه کوا. ابو به دې آیت عمل کوي، سبا به طالبانو له پروګرام کې انشاءالله صحیح شو. رزقناهم ينفقون، کوم مال چې الله سبحانه وتعالی درکړی دی دا د الله رب العالمین په لار کې خرج کوا. نفق څه ته وایي؟ نفق دا ماده په لغت کې په وتلو دلالت کوي، وتلو ته وایي، او په عرف او اصطلاح کې د لاس نه مال وتلو ته نفق وایي. او بیا یاد ساته دا نفقات به هم شرعي نفقات وي، ګوره غیر شرعي نفقات نه. ډېر خلک داسې دي نظر د غیر الله باندې خرچه کوي، دیګونه مناوي په نظر د غیر الله، چیلی او ګډان ذبح کوي دپاره د نظر د غیر الله، چې زه دې ولي ته نږدې شم او دا ولي ما الله ته نږدې کړي. اصول چې کوم دی د 11 خیرات خاص کوي، وي دا د لوی ځوان په نوم باندې راځه، وړوکی ځوان چې کوم دی دا وی لوی ځوان دی، د هغه په نوم د 11 خیرات کوو. دا خیرات ده خو ګوره دی باندې الټا عذاب دی، ثواب نشته. دا خو د هندوانو رسم و د آتش پرستو رسم. اڅوک د محرم په رسمه باندې خاص قسمه طعام تیاری، چوري م لیدلې ده که نه؟ ښځې وایي دا د چورۍ میاشت ده، وي نبي علیه السلام ناجوړه شوي بیبیانو چوري کړې وه، هسې لګیا دي. حالان کې بیا د تاریخ کتابونو دا میلاویږي چې دا یهودو خوشحالي کوله د الله د پیغمبر په بیمارۍ باندې، خو دا مسلمانان پوه نه دي. څوک د سفر د میاشت کې د آخري شروع نه چهارشنبه په دې باندې چوریږي، او دا چې کوم دی ورکوي دا رنګ د مړو ماښامونه، مړو پسې کلیزه، د جمعې د شپې خیراتو، کله کله خو چې څنګه جنازه وشي که نه د یو کټاسر یې باسي، اعلان وکړي وګوره د تلو اجازت نشته، ټول جنازې والا ولم ډوډۍ کړې ده، او دا یې عادت چې مړی وشي نو وایې لالئ. دا کومه طریقه وه یار؟ دا خو د الله او د الله رسول نه وه کړی. علم کې دا کوړه چې دا خیرات کوي د مړي پسې دی 11مه کوي، یا چې کوم دی نو اول دویم او درېمې خیرات کوي، ته په رب یقین وکړه د سره به خوا کې کونډې او یتیمانان وي، ده به په ټول عمر کې هغې 10 روپۍ نه وي ورکړی. دا غیله نه دی بد، دا خیرات نه مني. خیرات صرف روجو پخولو ته وایي، خیرات صرف غویې راوړلو ته وایي. ستا په ګاونډ کې کونډې یتیمانان شته، هغې له د لاکو روپو په ځای 10 لکه روپۍ ورکړه چې ځای په دومره بیا وکړو. دا چا وی چې خیرات صرف روجو پخولو ته وایي؟ خیرات خو ته نه مانې، ځکه خیرات د الله رضا ته وایي، ته د الله رضا نه کوې، ته د خلکو رضا کوې. نو خیرات ته نه منې که زه نه منم؟ دلته یو ما ته وي تاسو خیرات نه منئ، مې ستا کله دی چې درشم؟ بیا یې ډبل بریکونه نیولو، مې بس نور به څه دلایل وایو؟ ستا خیرات کله دی چې درشم؟ داسې سپریان درولم چې هغه لوښي دله مو وکړه. خیال لرې چې ته ووایې چې جوج ماجوج دنیا کې شته او که نشته، صرف یو ځلی خطا شو او وکړه. وایي که نه مولا خو ماشاءالله خوراک دا د الله فضل دی که نه؟ الله اکبر کبیره. نو ومما رزقناهم ينفقون، خرج بکې په پسه کې بکې د الله د رضا دپاره. زموږ مسلمانان مجاهد د پیسې نه ورکوي، طالب العلم له نه ورکوي، دیني مدارسو کې نه ورکوي. ډېر مالداره خلک شته، خو مدارسو سره هغې امداد نه کوي، ځکه خو د دې د مالونه د پریشانو سبب ګرځېدلی دی. ځکه خو مال ډېر دی خو ټینشن زیات دی، مال د سرم ډېر دی خو د ورځې یو کس هسپتال کې داخلېږي. کم مال چې په مدرسه او جومات نه لګي او په طالب العلم نه لګي، قسم د تاڼه او تحصیل هغې ته په تمه ناست دي. یقین په رب ولره چې
اسپتالونو کې ډاکټران هغه ته پته مناستي دا مال د الله په لار کې لګوا دا مال جراثیم دي د زکات ته زکات ولي وي زکات پاکوت وي پاکوالی ته وي دا مال ګندوي د صرف شهوات دي خواهشات دي دنه د الله لار کې ورکه چې دا پاک شي نو مالدار خلق هغه مالدار کامیاب دي چې خپل مال په مدرسه ولګو په طالب العلم ولګو په جمعات ولګو په قال الله قال رسول الله ولګو لا روم دا مال به بکار راځي او صدقه جاریه حدیث کې جرازی پس د مرګ هم داسې مال پیدا ورتي او ډېر قسمه طریقې شته غریبانان خلک یې هغه دي چړو له وظیفه ورکي زوم د وظیفې مخالفتونه نه دي پکار سورۃ مخ کې یو عالم سره زما خبرې ترې کېده نو ما وته مې دا مدرسو ټول محترمین چاندې کې کنه بیوي کوي مې پچاندا وظیفه کې سفر راغلی چاندا کې زلالت یاد دې په نسبت د وظیفه ويطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا طعام خو ورکه د طعام خو مستقل ذکر راغلی چې دا غریب لورکا او قسم دې دا کم خلق چې وظیفه ورکي زه د خپل مزاډیر د کلی د خلکو ډیره شکریا ادا کوم او زوام الله دې خلکو ته د توحید عقیده نصیب کړي او الله دې دا په قران حدیث معین کې والحمدلله رو زمو کله کوی شوی دی الله مدینه د قران حدیث لوی داعیان او خدمتګاران جوړي زکه دا طالبان आवाज وکي وی الله مبخ وظیفه راکې او دا خزی ته بالټي والی او په مخ خپل کی لسچل روپې مور کې دا واړه کینې وی تاسو خو بیا وکیږي نو چې بدی اوخره نو دې ته تیار بالټي خي او راځي الله غواړي زمونږ د ازمنه سوره دعا کی دا ماشومان به دې خزو ته سوره دعا کی او اسمان کې به قسم دې فرشتي تعجب کوي چې دا سه خلق چې په ماشومان باندې مین دي ورته چې کومدنو روټه ورکی ډېری خزي پدې تمي وی بای یو आवाज بګیره چې وظیفه را کې هغه आवाज دیو نشو خلک وته وی چټیانی چې وی طالبان کورو ته تللی دي خیال مو کړل د ډېر خلک داسي زنانه تکړه شتا اباز بدبخت داسي الله وته هدایت ني کړي بس روټه ني مې ور بن کې وته یې ز په ټیم ناراضي مونږ پړلې دا دی وته یې خال الله دې او خپل کور ته لږ طالب لا رسول مثلی چې دا خو د بجلی ګرام تار ده ارز خپل اثر پاس کی خو لکه مطلب دا دی چې تبه محروم شي د وظیفې سره اثر زیات وي په کلی باندې د مدرسې هغه اثر پروتي خلکو لکه دین سره مینا پیدا کیږي انفاق سره د شي بل دا زرنی روپے خرچه هر سره نشي کولی غریبانان مدرسو سره د پیسو تعاون نشي کولی خدا د وخت چک نیم روټه غریبونو ورکولی شي اکثر دلته خلک ماته په لاره وي مفتي صاحب د ماشومان لږ زمون طرف تم را لېږه وي د پیسو وس نه لرو او په دې چک نیم روټه زمونږ ډېره پیدا کېږي مونږ د به الله خیر را رسي مونږ یې وینو نو مطلب دا چې دا یو ښه طریقه ده د مخکې نه تعامل را روان دی مدرسو کې دا انداز وي نو دام د الله په لار کې خرج دی ومما رزقناهم ينفقون بس د الله په لار کې خرج کوه الله سبحانه وتعالی به درله مال زیاتوي او برکت به بګ رب العالمین راشي او کله چې مال خرج کې نه د الله په لار کې نو یاد ساته غمونه پریشانه ټینشنونه دا به ورته بیا ډیر زیات راځي نو د مال خرج کول دا ګوره د دین یو اهمه حصہ ده چې دا د نګورې پاتې نشي ځان عادت کې د مال خرج سره په ملګرو خرج کوي په خپل مور پلار باندې خرج کوي دې سره الله سبحانه وتعالی مال زیاتی او دا د تقوا نخې دي دا ټول نخې په ځان کې راولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب دغلوی شان والا چې دی الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب نشته اس قسم د شک او شبهه گنجائش فی په دې کتاب کې هدن هدایت کامل لے للمتقین نفارد پیدی دا متقیانو الذین دا متقیان اگا کسان دی یؤمنون چی دی کلک ایمان لری بالغیب پپٹو خبرو باندے و یقیمون و پابندی کی دا متقیان الصلاة دا منزو و مما و بعض دا اغمالنا رزقناهم چی ورکڑ دی منگ دی متقیانو تا ينفقون خرج کی دی پلار دا اللہ کی ریحانه ووایه